السلام علیکم دوستانو. یو هلک پیژندونکی او هغه بیا د جینکو سره خبرې کوي او کله د یوې جینۍ سره کله د بلې جینۍ سره او جینکو سره میلاوېدو خو یوه ورځ هغه دې جینۍ سره میلاو شو. هغه جینۍ په ده باندې میینه شوه، خو د دوی د خبرې همداسې دغه شانتې جاري وې، خو دې خلک ورته نه ویلې چې زما پیژند شوې ده. دا به یوه وجود ته راغوښتله، د دې جسم سره به یې لوبې هم کولې او ورسره غلط کار خو به یې کولو. جینۍ به په خپل زړه کې ویل چې دا خو هسې ما سره واده کوي، نو هغې به پرې اعتبار وکړو او د جینۍ به د خپل د کور نه پټه راووتله او دې هلک سره به میلاوېده. خو دې هلک د مخکې نه پیژند کړې وه. کله چې دې هلک نه مور او پلار واده کوو او کله چې د له مور او پلار واده وکړو، بیا هم دې جینۍ ته څه پته نه وه چې دا هلک واده کړی او که نه. د هغې نه پس په مرسته دې جینۍ خبرې او اترې کولې. کله چې دې جینۍ ته پته ولګېده نو دې هلک ته یې ټلیفون وکړو او ورته ویل چې تا خو ما سره دومره غټه دوکه وکړې، نو ما زما جسم سره دې لوبې او تورې وکړې. نو دې هلک ورته بیا په جواب کې ویلې چې تا پخپله ما سره آرامیتوب کولو. دې هلک ورته همدا خبره هم وکړه چې زه به د ستا غوندې جینۍ سره واده کوم چې ته خو د هلکان د کور هم راوځي او د کور نه بهر شپې هم کوي. او په دې خبرو باندې دغه جینۍ ته دومره غوسه ورغله چې د هغې جسم سره څومره لوبې شوې وې. په دغه خبرو باندې جینۍ ته دومره غوسه ورغله، په خپل جسم باندې پټرول واچول او خپل ځان یې وسوځولو. خو د دغه جینۍ کشرۍ خور ته پته وه چې زما خور په موبایل باندې چا سره خبرې کوي. کله چې دغه جینۍ ځان وسوځولو نو دغه کشرۍ خور خپلې وروڼو ته دغه خپله ټوله کیسه وکړه چې دوی به دغه شانته دغه یو هلک سره په موبایل باندې خبرې کولې. نو بیا دغه د جینۍ وروڼه په تفتیش باندې لګیا شو، یعنې تلاش یې کولو او دغه هلک یې معلوم کړو او دغه جینۍ وروڼه راغلل او دغه هلک یې ووژلو. باید دوستانو عزتمنو موږ د دې ویډیو نه دا عبرت اخیستی شو. هغوی خو تاسو جینکو سره په موبایل باندې خبرې کوئ، نو بیا چې تاسو د جینکو سره په موبایل باندې خبرې کوئ نو بیا د هغې عزت سره لوبې مه کوئ، ولې چې دا د بل چا عزت هم کیدی شي. عزتمنو که زموږ نننۍ ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو درسره حتما کوم دا چینل درسره سبسګرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.